دا پته نه و چې دا ډمه دا ډانس پروګرامونه کوي او ډانس پارټۍ کوي او د ماما او د ډانسونو او ډانس پارټونه دغه به کول پارټۍ به کول پارټیانې به کولي خو چونکې ما ته پته نه و ما ته 3 میاشتې پس پته لګي دا 3 ونه د خور سره میلو دي او د ما د خې سره میلو دي زما د خې سره میلو دي دی بیا چې کم دی داسې کار کړی دی چې دا یاسر چې کم دی د دی چې په هر چا دی ویشتې دی چې په هر چا دی ویشتې دی چې ویشتې دی داسې کار شوی چې بیا دعوه په ما کړې ده دعوی په ما په بخشات کړې ده بخشات باندې بخشات زماره ماما زوی دی راپاره پیو کا چې دا بخشات ما سره وکړو چې مطلب دی چې د مطلب دا شک را نشي او په مې دی راپاره دا دعوه وکړه چې د عدالت ته نه راځي چې د دې طلاق ډیګري حاصل شي تور سره احساسه کی دا زما جی خزه مې ده خزه ده حق حلال نکاح حق حلال نکاح شوی ده شریعت محمدی باندې مسلمان دی محمد رسول الله په امت ها او د دې نامه څه ده زکیه بیبي زکیه بیبي ساسو نوم دی زکیه او ساسو نوم دی ورور یاسر زکیه بیبي د مامورې سره ساسو رشته ده خاوند دی ساسو په کور کې څه ناچاکي راغلی وه هغه ناچاکۍ په صورت باندې جرګې مشرانو تاسو راضي کوي تاسو فیصله وکړه په کلام پاک باندې امیر معاویه صاحب فیصله وکړه کلام پاک باندې دیم لاس کې خو مان پکې خو ها په قرآن مجید د لاس کې ها جرګې مشرانو تاسو فیصله وکړه فیصلې کې خبرې داو کې کچرې د مسماتي زکی طرف نه بیا څه شکایت راغو مامورې ته یا د مامورې د بغیر اجازته کور بارو وته یا څه جواب ورکړی شو یا څه نور څه مسله راغه نور څه مسلې راغې د کور مابین کې نو مامورې به د راحت الله نه مبلغ 10 لک روپۍ به طور هرجانه وصولوي او راحت الله ته خپل دینی خور وګڼلې د هغه خوښه د کته ته د 10 لک روپۍ معاف کوي او قدر نه اخلي صحیح ده د اسټام کې موږ د لیکلو که ددم وره کو د ممرز بای د طرفه مسله تا تراله بته شینی راغلی ها طلا ولا غلام اسلام به تاسو کوي یا دې څه قسم له مسلې صحیح ده د دې زما د کور ولا چې څه قسم له مسله راغه ستا طرف نه غیر جواز یعنی زه په زیاتې ما او دا په حق کوي صحیح نو په 3 دن کې بدن چې کوم ځای د مسله حل کوم په 3 دن کې دن بزه د مسله حل کوم په خپل صحیح کچره ما نشو حل کولی صحیح هغه مسله چې کومه ناجیز زه په ناجیز مودا په حق کوي صحیح ای کې بیا دا حقدار چې دا راحت الله ته دینی روی دا وته خبر کولی شي صحیح او دا وته باقاعده کولی شي د دې د خپل سکرو د مته سوال جواب کولی شي زما د خور د تکلیف ته دا دوه ځمواري شته مور یو شی کړی تاسو چې زموږ د خوراکي او د خپل خوراکي مسله حل کړي صحیح دی هغه بیا مانه هر قسمه تاسو د دې کولی شي هغه ته فول اختیار دی صحیح دی فول مکمل یو چې اول خورې دی د قرآن مخه تکیری د قرآن دواړه ویډیوګانی چې زکی رفاته دا تاسو د قرآن ټکه پټکه او پازور دیرم خړلې لري او داغه باوجود تر کور راوته تا داسې کار کړی دی او بل دا دغه ډیره مکار ډیره د مورلو مکار دی بس پجړا شو په مکر باندې چې کم دی خلک په روسي دي چې یاره مطلب دا خو واقعي والله چې یاره دا سالورو میاشو بیماره وجي بدا ټولي دنیا ته پته ولګي دا چې د کی قرآن خوړو دا بدنن نه پس غلط کار نه کوي ٹھیک ده په خپل ځمان دی خوړو که په زور دی اته خوړو قرآن په ما سو په زور نشي خوړو نه د زور خبرې دي نه زور خبرې دا د زور خبرې نه دي ټیک شو په خپل زړه خوري په خپل زړه دی خوړو په خپل زړه او پتا کې می څه غلطي ولیدا نو بالکل هغه اسمت الله غلطي وی کنه زمازي موارث اسمت الله خان هغه څه پېښ او بیا ستاسو اجازه نه بغیر بیا ځاغه کړم زما ورته چې یاره تاسو زمازي موارث غسته راشو زما د فیصله حل کا او تا دې دا قرآن ټکه پټکه پاڼه په پاڼه و چې غلط کار باندې کې غلط قدم ممنوع چاته ها بار مې پکې وي کله غلط کارو کو غلط قدم جوجت خدا قرآن پاک در کې چنجوګا چې په کینسر مې دی لړکی ٹھیک شو نه باقي غلط قدم غلط اس قسم لا کور ته کور وي بالکل څه غلط دغه خو باندې کې بچو ته ور یو شي ته دې ته کور ته کور په نظر ګوري بالکل وې بیا دې وې ما دې دا قرآن وی غلط قدم موچت کو بار مې وې په خپل سونه مې پیښې دي چې الله وی نه کنه کې نه وی نو کې نه ور الله وی نه کنه الله وی نه کنه دا د مور نیم ناستا دا د مور په مخ کې د مور
ده ته به ووایه ګوره دا قرآن پاک دی ورته مې وخوړو زه شکر دی ښه په سچه شوم ښه په صفا زړه باندې شوم زړه کې مې هېڅ قسم څه خبره اتره نشته ده ته به ووایه چې شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شهید خان شاهد یم ولاړ یم په پېښور کې. نننی پروګرام په یو داسې انداز باندې دی چې مناسب هم نه دی. په معاشره کې یو دوه رشتې ډېرې خوږي. یوه رشته د مور او پلار او یو د کور ودانې. کور ودانه د پلار د کوره په سره ډولۍ کې راشي او د خاوند د کوره بیا په سپین کپن کې وځي. دا یو ډېر اعتمادي او اعتباري رشته یي. جنۍ مور پلار خاندان پرېږدي او د خاوند کور ته راشي او خاوند هم هر څه پرېږدي د ښځې دپاره محنت مزدوري کوي بیا یو خاندان جوړ شي. خو نن دلته هغه کور ودان هم بې اعتباره شوه. د حیا څادر هم دوکه وکړله. اکثر کال راشي چې شهید خان به 3 بچي مې و 2 بچي مې و ښځې مې په موبایل د بل چا سره دوستانه شول او بچي پریښي تښتېدلې د ورکه د در په در ګرځم. دغسې د ورور هم رابطه وکړله چې شهید خانه واده مې وکړو ما څوم واده دی پیله که دویم وی دویم او کور والا مې نغد او زیورات ترلاسه کړو لاړه وتښتېدله. راغلي د سره به خبرې اترې کوو. دا پروګرام د میډیا هم نه دی. ده ته ما وي میډیا به دله څه پیدا درکړي چې ته میډیا ته مخې ته کېدې. نو صرف د دا مقصد مې دی چې دغه جینۍ ویډیو هم شو کوم تصویر هم شو کوم که څوک یې وګوري نو زه په انعام ږدم چې ما ته یې وښیې چې دا دې ځای کې موجود ده چې زه یې پیدا کړم. السلام علیکم. وعلیکم سلام شهید خان ورور څنګه ښه جوړ یې ټیک خیر دی شکر د الله پاک ټیک ټاک. دا راته ووایه دا د دویم واده جی بالکل. لومبي واده دې څومره وخته شو؟ د لومبي واده هم 13-14 سال وشو جی. د هغې نه دې بچي وو؟ او جی ماله. نو بیا دا دویم دې ولې کوو په عشق دې کړی وو؟ دا یو ماما زوی مې و بخشاد نامې را چې د شمشوررحمان زوی دی د سړوزو حاجي آباد دی. دا راپسې د رنګونه کولو د د سانډو خور وه دا نو سربازه وه په فراډ باندې ودونه کوي او ما غزي نه یو د د خینی را یو داره خینی مخکې پنجاب کې واده شوی وه د یاسر ښځه هغې هم پنجاب نه سره تختولي بیا د یاسر سره واده وکړو. بیا یاسر سره چې واده وکړو نو یاسر دې فراډیانو نو یاسر خور ورتل چې تم فراډ یې زم فراډ یم به دواړه به دغسې ودونه کوو او مطلب دا چې بس څه طریقه کاري بس په هغه طریقه پیسې وو. دا یاسر څوک دی؟ دا یاسر چې کوم دی دا د زکي رور دی زما د کور والا رور دی. ستا د کور والا زکیه نامه؟ او جی. دا د کوم ځای اوسېدونکی؟ دا جی دی قاضي کلي کې دي. د پلار بختیار نامه را د مور رفاتۍ نامه را د دې زکیه نامه را دا پر افراډ باندې ودونه کوي. دې نه مخکې یو ځای کې واده کړی دی پېښور کې د غزي نامه نالمه بې مناسبه را هغه هم چې کوم دی هغه نه یو زوی مو خو هغه خلک عزتدار و به ځان یې فارغه کړو به دې له څه پیسې میسې خپل بچی یې هم پرېښی خپل بچی یې هم تا دغه وخت پته وه چې کله نه واده کوو؟ نه وه جیر راته پته نه وه بس صرف دومره یې ویل چې دغسې خاوند راسه ظلم او زیاتې کولو بس هغه نه مې طلاق اخیستی ما ته دا پته نه وه چې دا ډمه را دا ډانس پروګرامونه کوي ډانس پارټۍ کوي او د ماما او د ډانسونو او ډانس پارټونه دغه به کول پارټۍ به کول پارټیانې به کولي خو چونکې ما ته پته نه و ما ته 3 میاشتې پس پته لګې دا مې ماما زوی نه بخشا ده چې د شمشوررحمان زوی دی دا دې میلو ټول یو گیم و دی چې ما سره کله واده کولو نو بخشاد ما تل کا سبا تا د ښځه پرېښوه ما تل کا دا ما پرېښوه نو زه به تا له 70 لکه روپۍ درکړم. داسې کار و چې د دې کور شاته زما بل کور و ما په 50 لکه روپۍ خرڅ کړی دی ټول کلي ته پته را نو به ده د هغه 500 لکه روپۍ لیدلي چې والله ده سره خو 50 لکه روپۍ دي پوه شې که نه نو هغه چې کوم دی چې هغه کوم یو دی به دغه 500 لکه روپۍ لیدلي نو بس بیا چې کوم دی دغسې د وادې را جوړ کړو پوه شې که نه او مونږ یې چې کوم دی بس په دې غم باندې واړولو چې کله د پسې ما سوال جواب وکړو چې هلکه جینۍ 2 نمبر ده د بل به چې 2 نمبر ده به چې څه لیکلي دا وله ورکړه د بل ثبوت وښیه چې کله مې ورسره موبایل ګیر کړو بیا ما دې په سوال جوابونه کول خو دې نه راتله دې سره مې چې موبایل ګیر کړو هم د دې موبایل مې چې ورسره ګیر کړو هم د یاسر ښځې راته رنګونه کول چې دې سره موبایل یو دغلته پروت دی دا د یاسر ښځه چې ده دې به واده که او بیا به یې دغسې خاوند ته وله شیطانیانې کولي چې ده سره لیڼو ده سره خو پسه چل به یې پې پیسې را پیدا کولي نو دا ټول یو میل میلاب گیم و بیا دا بخشا چې کوم دی پسې ما سوال جوابونه څو ځل وکړو چې هلکه راشي دا ښځه 2 نمبر دا موبایل مې ورسره نیولې خو دې نه راتله په دې دوران کې دې اله دغه شو چې دا کله د کور ووته د بخشاد مور راغه مې ورسره مخامخ که
چې زما مامي کېږي. خو هغې په جواب کې صرف دا ویل چې دا د غول خوړلی چې داسې کار یې کړی. دا خو غول خوړلو خبرې نه دي. خو به هر حال د هله دي ماماري ما سره مسلې ته کېناسته جرګې ته چې کله دا جینۍ د کوره ووته او دې کالي پیسې وتښتولو. څونه کالۍ ده نو دې 15 تولې کالي دی د ټول کلي ته پته را او نغدي او 19 لکه روپۍ نغدي دي. 19 لک او روپۍ چې دا په 50 لکه روپۍ مې د کور شاته کور دی تر اوسه باندې مې خرڅ کړی دی د ټول کلي ته پته را. دې نه مخکې تا وی چې مخکې هم د څه شو په قرآن مې لاس کې او چې دغسې غلطۍ ملطۍ پې وکړي بس بیا مونږ ځان نه شرمولو. دا ویډیو ته تا کړی کوم کې چې او جی دا یو تنه دوه تنه ما کړي دا یو چې کوم دی د جومات استاد غټ عالم و هغه راغلی د رول له مولا قرآن وکړو د مور له مولا وکړو د له مولا وکړو چې نن ورځ نه پس زموږ هم دا غلطي نه کوو او به دې موږ معاف کړي. نو بس ما به زمړه بس قرآن دی د په ایمان دی پوه شي. بس د واده نه پس څومره وخت تېر کړی و؟ د واده نه پس جی بس داسې مطلب د 3 میاشتې تقریبا غالبا صحیح تېرې وي هم صحیح تېرې نه وي خو مده ما ته پته نه وه چې کله ما ته معلومات وشو که نه به بیا دا غوین ډېر سټارټ و پوه شې غوین بس کور نه به تښتېده او راوسته به هم تښتېده او راوسته به مو بس ما دې دا قرآن وی ما دې دا قرآن وی چې ورته به هم د تښتېدله دا به بس یو خوا بل خوا تښتېده مور کره به لاړه بس مور او ورور به بیا یو سیټ ته که بیا به په عزت تلم راتلم اوس یې مور او ورور څه وایي په دغه ورځ هم چې دا وتښتېده نو مې د مور او د ورندارو د ورور پسې رنګ وکړو نو وی نه ده راغلی. نو بیا ورسره د انقلاب تاڼې مرزا صاحب هم خبرې وکړې چې یاره که دا جینۍ درغلې وي چې دی ورپسې نه ګرځي. نو دی وویل چې یاره نه ده راغلې او چې راغلې وي نو موږ به ده ته ویلي وو که نه چې یاره راغلې ده راشه. خو به هر حال دې را کالي پیسې وړې به دې ویل چې راشه ډکه ډوکه راغلې را به دغسې بیا ما چې معلومات کولو نو دې ما پسې کیس جمع کړی د طلاق دپاره. ښه پته یې اوس کیس کړی په ما کیس جمع کړی یو تاریخ پکې شوی صرف دا عدالت ته تللی کیس یې جمع کړی بیا نه ده راغلی کیس هم ورپسې خارج شو. بیا دې ته ویل چې تاسو خو ما ته چې نه ده راغلی که نه زه ورپسې ګرځېدم. نو دا مطلب د ماما زوی ته مې ویل د ماما زوی مې چې زه به تا له 3 ورځو کې را پیدا کړم ورور او خور دواړه او تا سره به دلته کښېنو ستا مسله به حل کړي تا له به کالي پیسې واپس درکړي. پای کې نوبیت داسې راغو چې پکې تقریبا داسې یو 30-35 ورځې پکې تېرې شوې چې دغسې عدالت نه ما پیسه منو شو چې ستا تاریخ دی. ما ته تر دغه ټایمه پته نه وه چې زه لاړم دام راغلی ورور هم راغلی مور هم راغلی ما د ورور مور ته ولا کچرو ویل چې تاسو خو ویل چې نه ده راغلي ګرځه ورپسې مې دا څنګه چل دی. بیا ویل چې نه واغه دی دغه دی مطلب دا چې پلانې دی ډینګلې دی مطلب دا چې بس انې او بانې یې کولې وو ما د پیسو ته یې خړه کړې وه. ما ته وایي چې به ته را پیسې او کالې مه غواړه او بس موږ به تا سره روغ وکړو. نو ما ورته کالې پیسې خو والله چې دا زما د عمر د اړي موړي ده او والله کم پرېږدم. په دې دوران کې دا لګې شوې ده دا چې کوم دی د مسرت د یاسر ښځه ده مسرت نامې ده د غریب آباد کې اوسېږي چې د یو ورور قاسم نامه ده د یو محمد جان نامه د یو فضل محمد نامه دا 3 واړه وسایملوم دي د خور سره دا د دې خویندې دي دا د مسرت رونه دي د یاسر اوخیان دي فضل محمد محمد جان او قاسم دا 3 واړه د خور سره میلو دي او د ما د ښځې سره میلو دي زما د ښځې سره میلو دي. دی بیا چې کوم دی داسې کار کړی دی چې دا یاسر چې کوم دی د دی چې په هر چا دی ویشتې دی چې په هر چا دی ویشتې دی چې ویشتې دی داسې کار شوی چې بیا دعوه په ما کړې ده دعوه په ما په بخشات کړې ده. بخشات باندې بخشات زماره ماما زوی ډېره پاره پیو کا چې یاره دا بخشات هم وسه ده وکړو چې مطلب دی چې ده مطلب دا شک را نشي او په ما ډېره پاره دا دعوه وکړه چې دی عدالت ته نه راځي چې د دې طلاق ډیګري حاصله شي. خو زه هر تاریخ له شکر دیتل یم زه په نیت صفه یم او دا به نه راتله هغه هم ورپسې خارج کو. اوس څه پته لګي چېرته ده نو بس اوس جی ورپسې ګرځو را ګرځو څوک ویل ته څوک ویدل ته نو موږ دا ټول یو شي دا ما ټیک ټاک له عمر کې فیسبوک له عمر کې خو لهذا چې دا چا سره وي کوم پښتنو سره چې پر پاکستان کې دا هر چا سره کنه نو دومره مهرباني وکړي چې اول خو دې ته د قرآن مخې ته کېدي د قرآن دواړه ویډیوګانې چې زکي رفاته دا تاسو د قرآن ټکې پټکې او په زور ډېر هم خوړلې دي او د هغې باوجود ته راکور راوتې تا داسې کار کړی دی او بله دا دغه ډېره مکاره ډېره د مور لور مکارې ډېرې دي بس په ژړا شو په مکر باندې چې کوم دی خلک پرې روسي دي چې یاره مطلب دی دا خو واقعي والله چې یاره دا 4 میاشتو بیماره وجي او 4 میاشتو بیماره وجي. نو بس لهذا چې دا چا وخت وشو چې کور نه تلې دا تقریبا 9 میاشتې روانه ده او جی بچی چا سره وي که نه د زکیه او د مور نوم یې دی رفت او د ورور نوم یې دی یاسر د پلار نوم یې دی بختیار دا د خواښې تصویر دی او جی دا په دې قاضي کلي کې اوسېږي خو په دې کنجرتوب باندې
دا یاسر پر کنجرتوب باندې د زکیه په کنجرتوب رفته په کنجرتوب دې سره خپلوانو رشتہ دارانو څومره چې دي ایو سره غم خادي مړې ژوندې ختم کړي دي او هغه اوس دام وي هغه رشتہ داران چې کدا زکیه چا مړه کا یا په خپل مړ نه خخو نه جنازه کو او دار فاتم دا مور لو دواړه لکه نه وروړو نه خخو نه دوا کو نه جنازه کو اس قسم لا لکه واسطه وسنه ساتو هم زکیه سره عمر فاتح سره او دا پرې قاضي کلی کې اوسه دا خ پټاپ کنجرانو خ پټاپ دام نه چې ملاو شي بیا راولي نجيب چې راولو نه بچ چې موږ ته خپل امانت واپس کی بعد کالیو دا پیسې در واپس کیو بس مطلب دا راوستو قابل خلک خونی دي په شرمولو کپړې جامې را نه په خلیلو مومندو کې وسته کانجاران خلک د خپل خو په عزت کار نشته بل دا خبره د مسارت نه د یاسر خزه چیرې دې سره باقاعده د درې وانونه ملو دي یو محمد جان دی یو قاسم دی او یو چې کم دی وسره د فضل محمد دی او یو وسه زما د ماما زوی د بخښه چې کم دی دا وسره مولويسته مکمل دی ول رشتي ګوري او دغه سي وده دغه سي په خل چې کم دی فراد دوکه کوم دغه طریقې دي دغه لیولې دی بیا قسمونه قرانونه خوري او په خاون باندې الزامات لګي چې دا دی واغ دي کني که خلوي چې یره دروغ دي مثال خبره کې دي چې خلک وي چې دا مطلب د زمانه چې دا انټرویو کې دي چې خلوي چې دا دروغ دي د راشي د بدی ته کورونا عزیزږي ټول رشه او شی به ورته خم او د راشي د الته تاسو کې کچره دا یاسر پټاپ کنجر نو د زکیه کنجر نه و دا مسرت کنجر نه و دا رفته کنجر نه و دا یاسر نه چې کم مردار شو د یاسر به د خپل خور د خپل خزه د به خلکو له خپل رشکه کې بوتله او دا مور به وسره ویل به دا انټی را کني را دي شي خلک د خلوي چې د دروغ وي را دي شي زبول ثبوتونه وکم که ثبوت کې یو ثبوت دروغ ما دي شوټ کی مو د خپل خونم بخلري که دروغ مثال کدا یاسر کنجر نو دا مور کنجر نه و رفته کنجر نه و د یاسر خزه مسارت کدا کنجر نه و دا بدی یاسر به خپل لاس رشکه کې خلکو له بوتلو ټولي دنیا ته پته را پکازي کلی کې یو سړی پیجني پکازي کلی او که دروغ خلوي چې کې دي خلک وي مثال خبر د مال انټرویو ری خلوي چې د دروغ وي نو راځي چې د بوله ثبوتونه زیږي ټول ثبوتو هم د کنجرتو بوله زه یو ثبوت ورکم یو ثبوت او په دې کنجرتو به اثر سره خپلوان یعنی ترونه ماماګان ټولو مړ ژوندې او دی زکی رفته یو بل دغه د رفته یو زوم دی چې دغه اسم نامره د لالنور زوی سپینه وړای کیږي د خې سره چې ما کله موبایل گیر کو کنه نو هغه د خلی دا گفت چې د اسم ممزخل کوله بوتلم د خور خاوند دی او خیا دی اسم ول لالنور د سپینه وړای دی دا به چې کم دی هغه ویل زکی ویل چې د زبدم خلکو له بوتلم ریشکا کی نو ما دل دا ستو خنو وي بس پیسې به غستی بل دا خبره دویمه چې پښتنو رونو بیګانو چې د زکیه ارجا سری وی کنه نو به د خو ګوره زب خپل نمبر ورته مطلب دار شیر کما او چې چا سری بس ما سره د رابطو ساتي ان شاء الله زه به دومره خوشاله کم چې د یادو ساتي اغه مطلب دا چې د میډیا د مخې ته انعام نشمل چې زب دومره انعام ورقوم ولا کنه خو دومره انعام به ان شاء الله دی به خوشاله ایمانه دومره انعام به ولا ورقومه پوښ کنه او راز بم پرازي او مطلب دا چې ګوره زه د عزت پښتون سړی مدرون خو مطلب جرګو مرکو خو درانه پښتانه خلک یو خو زه چون کې چې د میډیا تر راغلم نن د مجبورې د وجه راغم د انټرویو د ډیره پاره وکم چې دا ارچا سری دا زکیه کې دي چې په نکاح تړلې نکاح را پاسه خودي نکاحګانی تړلې مورم د نکاحګانو را پاسه نکاحګانی تړلې دا مور اوس هم د یو ماجر دی دغه په نکاح کې رو پټه دي ګرځي نو فرض کو کسو کې دوه کړي وي چا سره نکاح تړلې وي نو بیره باندې کې دا میډیا په مطابق باندې بیا موږ سره رابطه وساتي تاسو موبایل نمبر زموږ د موبایل نمبر دی 0320 1942 دا زموږ د موبایل نمبر دی 0320 1942 بس موږ سره رابطه وکي په خبر کې مطلب دا بس بیا نور خبرې به سرجی بیا کو مطلب دا ډېرې خبرې د میډیا مخامخ کولیم نشو خدا زکیه چې ارچا سره کنه او ارچا مثال ساتلی وي چې په نکاح تړلی وي یا مثال خبر سو کې دوکه کړی وي مطلب دا ویډیو ګوري دا میډیا په ذریعہ باندې خیر د شیخ خان رو سره رابطه وساتي دی به ما سره رابطه وساتي خبره تر نشته پوه شي کنه او مطلب دا چې څه قسم لا دغه ان شاء الله شکریا به مدا کو د نامي جامع پښتانه خلک موي چې د فرادیاونه مزید نور خلک بچي او نور خلک پیغام ونړي بد خاندان تباہ وباک دی زکی دوه خاندان تباہ وباک یو مونږ تباہ وباکو
د سترګو لګولو قابل پر یو د مانه مخکې چې چا سره واده کړو هغه خاندان تباہ و باک تا اول خبر وي چې دی بل واده م کړو نه چې موږ ته داسې راته پته وه چې بل واده کړی خو دې ویل چې دغسې خاوند نه مې طلاق اخیستې او ظلمونه او زیاتیانې به راسره کولې دا راته پته نه وه چې دا ډانسره ده او ډانس پروګرامونه کوي ما د ډانس پارټۍ کوي دا رور او دا مورې چلی مطلب دا دی دا ورندارې ده خلک چې د دویم واده شوقیان دي یاره عجیبه زه خو به خلکو ته دا ریکویسټ وکړم چې مهرباني وکړي دویم واده بالکل مه کوئ ښه شی یو ښځینو یاره بس چې دویم واده نه دویم واده چې کې ځان شرمول دي ځان نه کپړې ویستلي دا اوس وګوره چې دا کم کورنونه دي خوړلي دي تاسو د کورنونو عبرت والئ پوه شئ که نه نو بس مهرباني وکړئ زموږ ټول وروڼو پښتنو ته دا خواست چې دویم واده ښه شی اړو دی نه قدرمنو زما د پروګرام مقصد هم دا و د ورور هم وي چې یاره نور خلک په دوکه نه شي او بیا هغه خلک چې د چا شته ودونه یې بچي مي او بیا هم هغې کې مستی بل واده کوي نو دا د هغه ودونو انجام دلن کې دا پروګرامونه مناسب نه دي چې میډیا ته راوړو خو ستاسو د زده کړې دپاره چې یاره په چا دوکه نه شي د جینۍ ښایست ته دوکه نه شي د جینۍ په دې دوکه نه شي چې دا ځان لره څوک نشته بس یو وزر ده ځکه نن سبا اعتماد ډېر ګران کار دی بیا داسې څنګه چې دا رور تاسو ګوري دا مخې پټ کړی دی نو دا یو خانداني شخصیت دی د دې علاقې جرګمار دی د دې علاقې جرګې به یې کولې ولې پټ مخ ولاړ دی دغه سیاسي نه چې سبا دا ورځ تاسو ته مخې ته راشي ځکه د پښتو معاشره ده دا خبرې د نه کولو دي خو صرف د زده کړې دپاره تاسو ته چې د دویم واده بیا داسې خلک چې نه قام پېژنئ نه نسب پېژنئ بیا تا ته کښېني چې یاره خاوند را باندې ظلمونه کولو خاوند را سره دا کوله نه مې طلاق واغستو ته مې واغستې نو د دغې خلکو نه احتیاط وکړي ډډه وکړي او دا زنانه که چا ته ښکاري نو د دوی دا نمبر تاسو ته ښکاري په دې باندې دوی سره رابطه وکړئ ورور وایي چې انعام خیم نو خو انشاءالله ډېر غټ انعام به درکړم د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان